ګرانو ښاغلو قدرمنو اورېدونکو او کتونکو د پښتونخوا رنګونو سره زه یم ستاسو قربا روخان یوسفزی. امید لرم چې روغ جوړ به یې او الله مو ښاد او آباد لره. ګرانو کتونکو اورېدونکو دغه تېر ورځ ګرمی ډېر زیات زور کړی خو دا د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې ګیر چاپېره بارانونه وشول. دغه بارانونو د وجې نه موسم ښه شو، اگر چې په پېښور کې هغه رنګ باران نشته خو بهرحال بیا هم د هغه نورو علاقو د باران د وجې نه د هغې موسم د اثراتو د وجې نه د پېښور ټمپریچر هم راغورځېدلی دی. ګرانو کتونکو اورېدونکو زمونږ نن د پښتونخوا په رنګونو کې ډېره مهمه، ډېره سنجیده او ډېره قابل غور موضوع ده. او هغه موضوع چې کومه ده هغه دا ده چې زمونږ په دې ملک کې چې کوم دیني مدرسې دي، د اسلامي مدرسې دي، د هغه مدرسو کې هلته د هغه د نظام ماحول، هلته د تعلیم د تربیت څه صورت حال دی. نو په دې به زمونږ سره دوه ډېر معتبر نومونه دي. یو د ټولو نه ډېر زمونږ ښاغلی محترم ریټایرډ چې کوم دی نو پرنسپل زمونږ د پوسټ ګریجویټ کالج لاهور صوابی پرنسپل پروفیسر اظهار الحق صاحب دی چې هغه په هغوی چې کوم دی نو ډېر ښه مطلب دا چې لیکونکي هم دي او ماهر تعلیم هم دي او ورسره موږ یو ډېر منل شوی دیني سکالر هم دی او د شاه منصور سره تعلق دی او د شاه منصور نوم چې راځي نو ظاهره ده چې خلکو ته پته لګي چې د شاه منصور اظهار صاحب چې کوم دی نو زما په خیال چې یو داسې نامه ده په دیني حلقو کې هم، په ادبي حلقو کې هم، په سماجي حلقو کې هم اظهار الحق صاحب چې کوم دی نو هغه یو پیژندلی نوم دی. دوی سره بل زمونږ چې کوم دی نو ډېر تکړه ځوان چې کوم دی نو الله تعالی ول ډېر ګڼ صلاحیتونه ورکړي دي، مفتی فضل الله فانی صاحب. مفتی فضل الله فانی صاحب چې کوم دی نو نه یوازې د اردو او د پښتو ژبې ډېر ښه شاعر دی، مفتیم دی، فارغ دی د کراچۍ نه، او ورسره دا ده چې هغوی ته الله تعالی دا ډېر لوی صلاحیت ورکړی دی چې هغوی په عربۍ او فارسۍ ژبه هم ډېر ښه عبور لري، تر دې پورې چې په فارسۍ کې هم چې کوم دی نو هغوی شاعري کوي، د فارسۍ نه چې کوم دی نو ترجمې کوي او هغه منظوم هم ترجمې هم کوي او دغه رنګ ترجمې هم کوي. نو مفتی فضل الله فانی صاحب به هم چې کوم دی نو په دې موضوع موږ سره خبرې اترې کوي. ګرانو کتونکو اورېدونکو که موږ وګورو زه د دیني مدرسو خبره موږ کوو نو دې وخت کې چې کوم د یو ریپورټ دی نو د هغه ریپورټ تر مخه دې وخت کې په پاکستان کې زمونږ چې کوم رجسټرډ دي، لکه مطلب دا چې کوم د هغې اندراج موجود دی د هغې تعداد چې کوم دی نو دا 22,000 ښودلی کېږي، 22,000 ریپورټ شوی دی. په دې کې 1,800 مدرسې دا وفاقي حکومت سره رجسټرډ دي او 14,400 مدرسې دا غیر رجسټرډ دي. دا یو ریپورټ دی او دغه ریپورټ تر مخه په دغه مدرسو کې 23 لکه هلکان یا د جینکو هم پکې دغه شته، دا دوی چې کوم دی نو دیني تعلیم حاصلوي. او د دې نه تاسو اندازه لرئ چې دغه یو ریپورټ تر مخه دا مدرسې او بیا دا چې دا مدرسې د یعنې وفاق مختلفو بورډونه چې کوم دي لکه زمونږ وفاق المدارس دی او تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان او وفاق المدارس العربیه پاکستان، هغوی سره دا دغه رجسټرډ دي. نو داسې که بیا وګورو نو چې لکه موږ نور د دې دغه وشي نو ظاهره ده چې ډېرې مدرسې داسې دي چې هغه رجسټرډ نه دي. نو زه موږ چې څنګه ما د هغوی ذکر وکړو، زموږ ډېر محترم، زموږ ډېر ښه مطلب ادیب، دانشور او ماهر تعلیم او دیني سکالر پروفیسر اظهار الحق صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایم. جی ډیره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څنګه حال؟ تاسو څنګه یې؟ صحت مو ښه دی؟ ټیک ټاک یې؟ الحمدلله شکر دی جی بالکل خیر. سر لا هر څه اول خو موږ مننه کوو چې تاسو موږ له وخت راکړو. دغه موضوع داسې ده چې زموږ پروګرام ته مو دا دغه اعزاز راوبخلو. سر زموږ موضوع چې کومه ده نو هغه دا ده، یو خو موضوع خو موږ دغه ایښیم ده چیرې زموږ په دیني مدارس چې کوم دي، مدرسې چې کومې دي، د هغه ځای کې لکه څنګه ماحول، څنګه طریقې وي او څه ښودل کېږي، څه ښودل پکار دي.
خو دې سره د هغې نه مخکې به زه دا وایم چې دا یو برننګ ایشو ده چې پرون په سوات کې په چالیار کې چې کومه واقعه شوې وه ستاسو یو پوسټ هم په هغې باندې راغلی په فیسبوک باندې نو ړومبی خو سر لکه موږ په دې باندې را سره خبرو کوي چې لکه داسې واقعات چې کوم کېږي دا یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې په دې ټول پاکستان کې چې کوم دی نو په ځینو علاقو ځینو ځایونو کې داسې واقعات مخې ته راغلي ریپورټ شوي دي چې کوم ریپورټ شوي دي نو سر څه وجه ده چې لکه دا خلک چې کوم دی نو په خپله تربیت یافته ني یا دغه سره مخلص ني یا دغه مدرسه دغه چې کوم دی نو د هغې منتظمین یا محتممین چې کوم دي هغوی د دغه سړي څه کوالیفیکیشن یا د هغو د کردار د دغه څه داسې معیار پکار وي بیا چې لکه دغه داسې واقعات په هغې باندې سړی کابو ساتي جی روحان صاحب لومړی خبره خو دا ده که نه چې دا کومه واقع شوې ده جی سر په سوات چالیار په یو مدرسه کې جی سر او د 14 کالو یو طالب علم چې ده نو هغه باندې دومره جسماني تشدد شوی دی چې هغه د هغې نه شهید شوی دی جی سر رښتیا خبره دا ده چې که بنده دا سوچ وکړي چې دا وجه زما خپل بچی و نو لکه د هغه به حیثیت د پلار به زما یا ستا یا د بل به څه احساس او جذبات به وي که نه جي بیا دا ده چې هغوی مدرسې ته لېږلی و د دې لپاره چې دی به هلته کې د قرآن او د حدیث او دیني تعلیم به زده کړي او یا که نه قرآن مجید به ووایي او د هغې په ځای د هغه لاش کور ته راغی نو ما سره خو یقین وکړه که د دې د مذمت دپاره یا الفاظ وي او یا د هغې دپاره زه څه داسې کلمات لرم چې د هغې خپل جذبات به ښکاره کړی شم صحیح سر ما خو صرف دومره وکړل چې څنګه خبر شوم په دې ما یو پوسټ ولګو بیا مې هغې مدارسو چې کوم زموږ ذمهدار مشران دي هغوی ته مې څه تجاویز هم پیش کړل جی سر بیا ما دا هم یو دغه پوسټ کې لیکلی دی چې زه د وفاق چې کوم مختلف وفاقونه دي د هغوی چې کوم مشران او ذمهداران دي هغوی ته یو خط هم زه لیکم شروع کړی مې دی جی سر او په هغې کې خپل چې ما کوم اته کاله په مدرسه کې تېر کړي دي د هغې په رڼا کې چې دا کوم واقعات کېږي نو په هغې باندې تجاویز لرم جی سر هغه به زه هغوی سره شیر کوم او په هغې باندې به زه هغوی سره په خط کې خبره کوم جی سر باقي د دې واقعې خو زه وایم چې لکه مذمت دا هېڅ څه ټکی نه دی دا ډېر وړوکی ټکی دی مذمت او دا غندنه او دا که نه جی سر زه وایم چې دا ډېر لوی حیوانیت شوی دی او دغه کم سړي چې دا کار کړی دی نو ده ته استاد ویل د استاد دغه نوم دا توهین دی دا د هغې بېعزتي ده چې ده ته استاد ویلی شي دا بالکل ما د هغې نو عنوان هم په هغه پوسټ کې راکړی دی جی سر استاد نما درین دی یعنې د استاد په شکل کې چې کوم حیوانات دي که نه جی سر نو دغه خبره خو په دغه ځای باندې چې د هغې ټولو مشرانو بلکې زما په خیال ټولو علماو هم په اتفاق باندې په لومړي ځل زه ګورم چې هغوی د ټولو علماو هم د دې غندنه کړې ده بالکل ټولو مدرسو هم غندنه کړې ده جی سر نو داسې ده چې د یو سړي یو لوی بلنډر هغه کړی دی غلطي یا ګناه نه ده د هغې نه اوچت چې څه لفظ کېدی شي نو هغه دی خو داسې نه ده چې ګنې ټولې مدرسې مونږ له غونډه کې دا فکر دی چې مونږ واضح وخت کې بیا جذباتیان شو نو ټولې مدرسې مونږ بدنامې کړو ټول استادان مونږ هغه نسبت نو بهرحال د اعتدال خبره په دغه کې دا ده چې ډېرې مدرسې دي په دې ملک کې چې په زرګونو یا تعداد کې دي جی سر او په هغې کې په لکونو طالبان طلبا چې دي نو هغوی دیني علوم زده کوي جی سر نو داسې قسمه واقعات یا حادثات لکه څنګه په دې ملک کې نور حادثات کېږي دا یو ډېره عظیمه حادثه شوې ده جی سر او په کار داري چې د حکومت وخت چې کوم دی هغه او زمونږ معزز عدالتونه په دې کې داسې سزا ورکړي چې هغه د خلکو لپاره د عبرت او د سبق سامان جوړ شي بالکل سر تاسو د دې نه علاوه په حیث مطلب دا چې د یو پرنسپل د یو استاد د یو معلم په حیث باندې مطلب چې د دینی مدرسو کې هم یا تاسو هغې کې په کالجز کې هم دغه کې سر پاتې شوي یئ آیا دا جسمانی سزا چې کومه ده سر لکه زمونږ دلته په مدرسو کې یا په دې دغه کې نو په دې هکله تاسو وایئ چې ځکه چې ډېرو ملکونو کې خو دا شی بیخي ختم شوی دی چې جسماني سزا تاسو د ماشوم ته په دغه باندې دغه خو یو بېله واقعه ده خو زه هسې دا یو جنرال خبره کوم چې خلک وایي چې
بالکل ما غا پوسټ کې پوندغه خبره په دلایل باندې لیکل دا چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ بالکل رسول الله صلی د الله حضور صلی الله علیه وسلم سره لس کاله د پاتې شو جی سر او دغه وخت کې د عمر جون هم دغه سی عمر لګرا څنګه چې دا واقع شوی دا جی سر الله دې لیکن نو هغه وایي چې ما لس کاله حضور صلی الله علیه وسلم سره په حیثیت او خادم ما تیر کړی دي جی سر هغه به سره وکنه هغه وایي چې په دې لس کاله کې لاس چتول خلو خبره ده حضور صلی الله علیه وسلم ما ته چته ها په تیزه باندې نه دی کړی جی سر یعنی هغه تنبیه چې ستوي کنه د غوته په دغه کې په ما ته حضور صلی الله علیه وسلم نه دی کړی جی سر ما یو بل خبروم په دې کې لیکل دا چې په حیثیت د سیرت او طالب علم جی سر په حیثیت د حدیث او طالب علم ما په ټول ذخیره احادیث کې او په ټول سیرت تاسو کتابونه چې پاره کې د ټولو مشهور چې کوم سیرت ته او هغه نوم دی الرحیق المختوم جی سر الرحیق المختوم نوم په عربی کې د خدا سیرت په اردو کې دی او د صدارتي انعام مغسله جی سر بهترین لغه د زبدام یو تجویز کوم چې زموږ کمتل وادي نو بکارداري چې هغه د سیرت د تاریخ ولولي د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړی دی جی سر نو دا خبره ک څومره غالي او تاریخ چې بنده وګوري او ټول سیرت بنده مطالعه کی حضور صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې په خپل بیبي باندې په یاو بیبي باندې چرته لاس له وجت کړه دا ډېر ذمہ دار سره دا خبره صحیح خبره جی سر نو زما مطلب دا دی چې د لاس چتول چې دی دا زمونږ په سیرت کې زمونږ په تاریخ کې موږ ته نه ملاويږي او نه چرته خبره شته دا چې کوم تشدد دی دا زموږ په ریویو کې راغی دا زموږ په عمل کې راغی او دا چې دنو په سکولونو په مدرسو کې راغی زموږ چې کله په سکولونو کې هم دا ګانډه بوا دا خسرو په کې اصلاحات شو غوګونه ونیسيو غوګونه نیسل دا قسمه نو مطلب دا چې دا ګور ماغه کې په دا خبره دا تاسو سره کومه هغه دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم چې دنو هغه په بازو وخت کې پریشان وشو په دې خبره پریشان شو چې دا زه د تر دین دعوت ورکومه د توحید دعوت د مشرکین ته ورکومه جی سر او دا مشرکان چې دې زموږه خبره نه مني سره دې نه چې دا خبره پته چې دا زه ټیک او رښتیا او ما حق خبره کومه جی سر خدای بیا هم زما خبره نه مانی نو الله تعالی وته وحر او لګله ما انت علیهم بمسیطر ته په دې باندې چې چوکیدار هونه ستا ډیوټي خدا نه دی چې دې مخامخ ستا کار خو تبلیغ دی او پیغام رسول ستا کار پیغام رسانی کولی د پیغمبر مطلب دار پیغام رسانی نو تخپل پیغام رسول باقی هغه قبلې کنه قبلې جی سر د دې مثال خدا سي دی لکه مثال په تور باندې زره صوابانا د پیښور په گاډي کې کېنما جی سر او غل کرای ورکم ته زمو پیښور ته ورسم ک الله مې رسي کنه اوس دا خبره ده چې د استاد کار دې سبق خول بالکل که یو ځل باندې ځنه شي په دویم ځل دی خو په دریم ځل دی خو که سوالي دغه جواب دی ورکی په اسانو ټکو کې د طالب علم پوهه کې اوس کې طالب علم نه پوهیږي دا ذمہ داری د استاد نه ده بالکل مخاص باندې سبق خو ډنډه به استعمالي د ډنډې د استعمال د مدرسې او د سکول نه او د هر ځای نه چې دا خپل پکار دي دا تشدد چې کوم دی کدار رویه دی او کدا جسمانی دی جی سر زما په خیال دی هیڅ گنجائش نه کیږي ما سیوار دینا چې هغه تنبیه شي هغه سمامولي غونډه کې د غورته اصلاح لپاره تنقید د اصلاح لپاره او معمولی غونډه کې هغه تعالی تنبیه کول چې د اصلاح لپاره دا خو ټیک تا دا څه قسمه نه چلول چې دا غیر نه چا ځان او روح د قبض شي یا شهید کوي شي مطلب دا چې دا ډیره بده خبره ده د دې زموږ په دل کې هیڅ قسمه سګوجای سبا په خیال باندې نشته جی سر جی ما یو بل پښتنه دا لرم چې منګه وګورو یو د ریپورت تر مخه چې کوم دنو دی وخت کې په پاکستان کې 32,000 مدارس چې کوم دي سر دا رجسټر خودل کیږي په دې کې 18,600 چې کوم دنو دا وفاقي حکومت سره رجسټر دي او 13,400 لګ 14,400 دا غیر رجسټر دي بیا سر دی کې دا چې کوم رجسټر مدرسې دي نو دا بیا وفاقي لکه مطلب دا چې زمونږ چې دی لپاره کوم بورډز دي یعنی سر تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان یا وفاق المدارس العربیه وغیرہ
سر زما پوښتنه دا ده چې لکه داسې څنګه چې په سکول کې یا په کالج کې استاد برتی کیږي او د هغې خپل سند وي خپل رولز دغه وي د هغې که نه څه د هغه ډیګرۍ ته کتل کېږي د هغه ټریننګ دغه ته نو دا مدرسې چې کومې رجسټرډ دي د دغه سره بورډونو سره نو بیا دا مدرسې په دې معنی دغه کول نه دي پکار چې تاسو کوم استادان دغلته مدرسین چې کوم دي هغه سبق ښیي ماشومانو ته دغه ته چې هغه په خپل هم څه لکه کوالیفاید وي یا په دغه معنی د دې دپاره دغه شته سر اصل کې خو جی روحان صاحب دا اوس ځان له یو موضوع ده او دا ځان له ټایم غواړي چې دننه کوم نظام په مدارسو کې دننه روان دی او د استاد د اپوائنټمنټ یا دغه تعیناتي چې په مدرسه کې کېږي دغه څه طریقې کار دی نو د هغې دپاره زما په خیال چې داسې پراپر یو طریقې کار نشته جی سر بس خدا دی چې یو مدرس راشي هغه په خپله دغه وکړي خواهش ظاهر کړي او چې کوم محتمم د مدرسې وي جی سر نو هغه دغه یو استاد چې کوم هغه سره وي هغه پیژنګلو په بنیاد باندې چې هغه واقف وي دغه نه چې هغه د اصلي قابل له د تدریس وکړي شي جی سر نو قابلیت ته وکړي شي او دغه لپاره باقي هیڅ قسمه څه میډیکل ټیسټ نشته دغه لپاره څه منټل ټیسټ نشته دغه لپاره څه هیڅ قسمه ټیسټ نشته خو مطلب دا دی چې بس دغه خوښ شو هغه مدرس هلته کې کیږي دا خبره خو ټیک ته چې د واقفیت پکې ضروری په دی چې خلک په غي پیژني چې راګره دا خمو درسته او د سبقونو په خو به دي جی سر خدا ما پرون پر خپل پوسټ کې دا خبر بیا لیکل ده که تاسو وګورئ نو هغه کوم هم دا خبر لیکل ده چې په کار دي چې د باقاعده یو دغه کېږي ذهني دغه استعداد او د ټریننګ تنظیم کېږي جی سر دغه خبره هم ډیره ضروری ده خو صورتحال تاسو چې کوم سوال کړی دی نو هغه جواب داري چې داسې قسمه سره نظام په مدارسو کې نشته د اپوائنټمنټ لپاره نو څه نظام داسې شته چې ګنې استاد د مدرسې نو باسل شي جی سر نو دغه په څه طریقې کار نو دغه د پاره څه طریقې کار وځ کول پکار دي جی سر رښتیا خبره خو خان صاحب دا ده چې موږ اعتدال خبره کوو نو د مدارسو یو ډېر اهم رول دی په معاشره کې بالکل او په ډکشنری کې موږ لفظ ګورو فری ایجوکیشن مفت تعلیم بالکل دا مفت تعلیم چې دا صرف په مدرسو کې په ټوله دنیا کې یو جال خور دی ډېر مضبوط دی یعنی خپل جال خور دی جی سر نو مدارسو جی سر او طالبان راځي او په لګونو طالبان نه د داخلي فیس ته نه د خوراک فیس ته نه د پاکیو د بجلی فیس ته نه د استاد فیس ته خو بل طرف ته کوم وګورو نو د استاد معیار سره او هغه څو وخت خبردار چې په دې کې معاشي مسله هم ده معاشي مسله دار چې د مدارسو تنخواګان ډېرې زیاتې کمې دي یعنی دومره کمې تنخواګانې دي دا زه د خپل کور خبره کوم چې د مدرسه زما خپل کور زه هر یو ګڼم بالکل خو د اصلاح لپاره موږ دا خبره کوو چې په کار داري چې د استاد د معاشي حالت کم از کم ښه وي صحیح ځکه چې معاشي حالت ته دخلي وي یعنی د وخت کې که تاسو ته ما زموږ پر دیهاتي علاقو کې د مدرسو تنخواګانې دا که زه ډېر احتیاط پکې وکړم نو دا د 6,000 نه تر 10,000 پورې تنخواګانې دي صحیح یعنی د استاد تنخواه چې یا 6,000 ده یا زیات نه زیات 10,000 یا زیات نه زیات ډېر سینیر استاد چې دا 10,000 تنخواه ده اوس ته ما دا وایي چې په 8,000 یا په 10,000 کې به د خپل ځان ساتي که د خپل کپړې او د علاج بالکل او ساتي نو زما چې معاشي د فکر پکار دی په دې کې حکومت هم مطلب دا چې دا هم ذمہداري جوړيږي چې په بجټ کې د مدارس لپاره کم از کم سداسي او دغه په باندې علماء سره مشاورت او دغه د رجسټریشن لپاره غي سره خبره کول دا په دې کانوین سکول چې دا قسم واقعیت کې ګور تاسو خبرو کوم جی سر خبره دا ده چې د اپوائنټمنټ طریقې کار هغه زما په خیال باندې ما تاسو ته وایي چې دا طریقې کار خاص نشته چې په دې طریقه به یو مدرس راځي او په دې طریقه به ځي زما خبره ده چې دا تنخواه نور محدود او لږه تنخواه د وسایل چې کېلته کې کم دي نو په کارداري چې په کم وسایلو کې د کم درجه پړاو کړی شي دا خونه چې په هر مدرسه کې به دا ولنه تر اخره پورې تر دوره حدیث پورې کتابونه لوليږي او طالبان لپاره بخور نو
زه دا وایم چې معاشي حالت د استاد خشي د دغه کې د شي چې د کار په ډیر زیات کاری کنه جی سر یعنی یو قاری صاحب چې دغه چې د قاری صاحب خبر راځي دا غي بلا وګ 8 غنټه او 6 غنټه د پړای کوي جی سر نو په دې کې ورته بلډ پریشر او په دې کې ورته نفسیاتي پوزیشن هغه بسې ما تا ډېر په اسانه باندې ځله اندازه لګول شو بالکل دا زاره چې سارانه ټریننګ پکې پکار دی چې د دې باقاعده ریفریشر کورسز کیږي چې د ټیچینګ طریقه وسی ته کوم میتھډ استعماله کوم طریقه به استعماله دغه پکې پکار دی نو دا فاکس چې کوم مشران دي هغه د زمانه طرف نوم دغه درخواست دی کومه او دغه التماس ورته کومه چې کم از کم د مدرسو کې او وجه دا جی سر چې دا څه قسم واقعیات خبره په دغه کې هم د ملک کې یا په دې ملکونو کې په یو کالجونو کې په یونیورسيټو کې په سکولونو کې په مدرسو کې په ټولو کې داسې حادثات او صانعات تقریبا وخت په مختلف رنگونو کې کېږي شکلونو کې بالکل جی خو دا مدرسه چې داسې یو ځای چې یو مقدس ځای ګڼل شي او د دین تعلیم پکې ښودل شي نو دا هغه کې چې دا قسم واقع وشي نو د خلکو د دین نه نعوذ بالله او د علماو نه او د مدارسو او د مکتبونو او د خانقاهونو نه دا غي اعتبار کمزور شي دا اعتبار کمزور کېدل چې زموږ د داونه شي او د مدرسې چې کوم خدمت کوي چې دا خدمت دینو په احسن طریقه باندې وکړي شي ډیر مننه سر تاسو موږ سره په ټایم عمره کو په دې لږ وخت کې چې زمونږ کوم ذهن کې یا د زمونږ د اوریدونکو د کتونکو ظاهره زمونږ د ذات په حواله باندې هغه اجتماعي غونې ترجمانی په دې کې ځکه کوله چې د خلکو په ذهنونو کې دغه رنګ سوالات را پیدا کیږي نو وخت مراترا کو سره ډیر قیمتي او علمي خبرې مو کړې او حقیقت دا چې دا تاسو کوم خبره کړې تاسو هغه پوسټ ما کتلم دی بیا تاسو په کتاب لیکلی چې زه به یو ختم دی تلیکم او پکاروم دی ځکه چې دا یو مدرسې سره یا دغه سره بیا خلک ټول چې کوم دینو د سپګي د پاره وکین سو دی کنه نو ټول مدرسو باندې بیا خلک داسې بدګمانه کیږي دغه کیږي نو خدای دې نه کی چې دا تاثیر چې کوم دی دغه شي ډیره مننه سره الله مراد خاد او بل دره او ډیره مننه کو سر تاسو خوشاله اوسئ السلام علیکم سر السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو دا خاغله زمونږ ډیر معتبر ډیر ښه ادیب دانشور ماهر تعلیم او بیا دا چې دینی سکالر په دینی علوم او په داسې ډیرو موضوعاتو دوی یو ډیر جوور نظر لري ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ سره زمونږ د ټلیفون شمیره د 09 52 15 سلور یو سلور 3 یعنی 09152541143 په دې کې تاسو د دې موضوع مناسبت سره موږ ته پکې چې کوم نه نو تاسو کالم کولی شئ څه تجویزي څه خبره وي څه مشوره وي نو هغه موږ به ورته غوږ یو السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام څوک دې کوم ځای نه امجداري خبره کوم یا خړکی کلینا جی امجداري بھائی سویل غواړي پروګرام دا واقع چې څنګه وره دا زه خپل ځاني بل شي کار کوم او سېکټر چلو ما سره مرګره مسجد کنه نور جبان دی میره جی 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 نو یو خو دې دا مدرسې لکه بدنام دي خلک په یو مدرسه د حالانکه یو کس غلط کار کوي کنه نو بس دا خو په یو روډ باندې اکسیډنټ وشو دا څه مونږ چې نور گاډي و په روډ نه زی هغه سړک باندې زی کنه هغه ماته هغه څه بلچا وي چې دی وخت دغه چې ویده د خلک دا مولا یو استاد لفظ هم دی لفظ څو نه لوي چې مال ما کوي په بلچا ته بیل اندام بیل او ماغم ولا ډیر زیات خپه شو بس او معاشره دا ټولنه دا بس دریاب در قسم بیان پکې وي اور قسم بلاګانی پکې کنه دنیا لکه دا ګوره د مدرسو په نوم باندې دا غوړو کنه بالکل بالکل مدرسې ورګانی کنه لکه موږ په اړه مدرسې قابل احترام دي د تربیت زیری نه بس دا سیده چې یو کس په غلطه باندې ټول کام ته سړی ګوته نشي نیوي یا یو دغه پوجا باندې لکه ټول مدرسو ته دغه ته خدای دې نه کی کنه لکه دا سي دا خو بهرحال ټیک ټاک ان شاء الله سزا ورته ملاويږي چې سیکړي دی دې سزا ملو شي دا سزا عوام ته اوخلي شي شابه دا به یو سبق وي او عبرت وي بیا به نور خلک احتیاط کوي او دغه داسې کار باندې کوي بیا کنه لکه دا چې کم کار شي سزا جزا څه کوي کنه ځکه انده برداشت واقعیت کی همدغه خبره د امجداري به ډیره مننه چې موږ له ټلیفون کو موږ سره مو خپل غږ شریک کو خوشاله او آباد اوسئ ډیره مهرباني ډیره مننه دا زموږ یو
کالرو امجد علي هغه هم خپل د جذبات او احساساتو اظهار وکړو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد جی. ما خو به یو اویا کاله عمر جی جی سنم مولی جی د کوم ځای نه؟ ملاغور نه ګلاب خان ماما خبرې کومه. جی ګلاب خان ماما خدای دې ګلاب لره. ګلاب خان ماما خبرې کومه. پخوانی به وي چې په غوښل کې یوه خوا امتیاز یې وکړي ټولې بېلمازه کې که نه. بالکل بالکل بالکل. او رحمان بابا وایي چې د زړه وزوري نه وي په مانځه کې. بالکل. په کار نه وي مقتدي وي کې امام. صحیح خبره ده. نو بس دا خبره هم لګي او روغه خبره هم لګي او څه به وکړو استاد جي نو. بس الله دې په موږ ورحمېږي او الله دې موږ کې عقل او پوهه راولي او الله دې داسې خلک چې کوم دی نو موږ دپاره عبرت کي سبق کي او تباه برباد دي کي چې زمونږ دین بدناموي زمونږ ملک زمونږ قوم. ډېره مهرباني ګلاب خان ماما الله دې راته ګلاب ګلاب لره لکه د ګلاب غونې تازه اوسې راته. ډېره مهرباني خوشحاله اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا زموږ یو بل کالر چې 2 کاله عمر مې د ګلاب خان ماما نو هغوی هم د خپلو جذباتو احساساتو اظهار وکړو. دا اصل واقعه داسې شوې ده چې هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو سلمان خبرې کوم جی د سکیم چوک نه. جی 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 هلو. جی 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 ستاسو آواز راځي وایي. دا پروفیسر صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړي د مدرسو باره کې که نه جی جی جی. نو واقعي د دې دپاره د دې هېڅ دغه شرط بس یو طالب علم استاد شي او راشي او دغه د یو د پرایویټ سکولونو دا هم چې کوم دی لکه خوارانو هېڅ دغه نشته دې دپاره څه پیرامید او په کار دا دی چې دې دپاره څه داسې یو طور طریقه یو قانون یو څه رولز څه دغه جوړ شي. ډېر ښایسته پروګرام پې تاسو جي وکړه ډېر زیات خوند یې ډېره مهرباني دا ستاسو دعا دا ستاسو ډاډ دی. خوشحاله دا اوسئ. خبره لږ مخکې جي پرېږي نه دی لږ مخکې خامخا بولئ انشاءالله کېدای شي ډېرټونه بیا نه کېږي. ډېره مهرباني ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ. خوشحاله آباد اوسئ. ګرانو کتونکو اورېدونکو موږ څه وختي ما ذکر وکړو چې په دې موضوع باندې به زموږ سره یو بل هم ډېر هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک جي؟ څنګه لږی خیر. د کوم ځای نه څوک جي؟ زه جی رحمت شاه خاموش خبرې کوم د ریګي نه. ښه جي رحمت شاه خاموش صاحب جي څه ویل غواړئ پروګرام حوالې سره تاسو اورئ؟ دا د پروګرام حوالې سره بل د پروګرام په واسطه سره د معصوم شهید جی 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 کوم چې دا په واقع کې شوی جی 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 د دې رومبه خو د دې مور پلار ته په کومه چې د دې ځین د دې د ځین چې د شهادت مرتبه ومنه. بالکل. ځکه چې د علم په لار کې تللی او شهید شو دا بالکل پاک شهید دی. زه ورسره د شهادت مبارکي ورکوم. جی جی. او دا دغه کومه چې اوس پاکستان قانون وی او بشري قانون وی نو په دواړو قانونو کې د دې جرم لپاره چې کومه سزا ده او بالکل یو عبرت جوړول غواړي یو سبق چې آینده لپاره داسې خلک بیا چتا بالکل. ډیره مهرباني ډیره مننه. تاسو تجویز چې کوم دی نو دا ډیر صاحب تجویز دی او برابر تجویز دی او زمونږ هم دغه ده چې ان شاء الله رحمت شاه خاموش تاسو ماشاءالله ادیب او شاعر لکه زمونږ به موږ تاسو یو شان جذبات دا یو شان احساسات دي انو الله مراد خل او بعد لرا او ان شاء الله دا غرنګ د عبرت نمونه به جوړیږي که خیر دا زمونږ ډیره مهرباني ډیره مننه. خوشاله اوسئ. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا ښاغلی رحمت شاه خاموش صاحب چې شاعر ادیب هم دی هغوی موږ ته کال کړو. هغوی هم د خپلو یقینا دا واقعه داسې شوې ده دا داسې سانحه ده چې دا چا هم اورېدلې ده څوک هم ته خبر شوي دي نو هغه. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی سر. جی 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 صحیح. ډیره مهرباني زمونږ استاد دغه شریکه مطالبه ده. بالکل. بس سی پکې گرفتار کړي او صبح ان شاء الله نور گرفتاری مو شي او زمونږ استاد دغه یو صحیح ده.
بالکل بالکل متفق یو سره. ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ. ډیره مهرباني. السلام علیکم. ګرانو کتونکو دونکو یقینا چې ما څنګه ذکر وکړو موږ کدا وګورو نو لکه د هر دی وخت کې کدا چې دا د تشدد خبره چې ده نو ګوره دا په دغه کې خبره کېږي چې زموږ د سکولونو دغه کې چې که نه مار نه پیار نو کم کار چې په پښتانه متل کوي چې په ګوړه مري نو زهر الاساجت دی یا کومه غوټه چې په لاسو پرانستی شي نو هغې باندې چک لګولو څه ضرورت دی. نو په کار دا دی چې سړی موږ په خپله د صاحب اولاد یو لکه سړی سوچ وکړي چې یاره د بل بچي ته دغه د شعر ګرم هغه دی چې چېرته اور بلیږي که نه یا هغه د پښتو ټپه ده وایي چې خدای بې درد له درد ورکړي چې د درمن سړي دا له خبر شي نه. نو ما چې ذکر وکړو زموږ ډېر ځوان تکړه ډېر ښه شاعر ادیب او زموږ ډېر ښه مترجم فارسي اردو پښتو مفتي فضل الله فاني صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایم. جی روخان صاحب ډېره مننه. څنګه حال دی؟ ښه فاني صاحب تاسو ښه ټیک ټاک یې؟ شکر دی جی ستاسو. فاني صاحب په یو پړاو باندې ولاړ یې چې تا ټیکاو او جی واو بس ګاډي مو سایډ ته کړل بس دا به لږه مهرباني موږ سره کوئ چې لږ د شور نه مو دغه نه نو فاني صاحب داسې ده چې موږ پروفیسر اظهار صاحب سره هم خبره وکړه پرونی چې کومه واقعه شي او په هغې حوالې سره ما هغوی سره تفصیلي خبرې وشوې. تاسو به موږ ته صرف دا ووایئ چې زموږ په دې دیني مدرسو دپاره چې کوم یا نصاب دی یا د درس نظامي خبره ده یا زموږ دا چې کوم مدارس دي وفاق المدارس دی وغیره تاسو په خپله ماشاءالله ښه فارغ یې او مفتیم یې نو دغه نظام یا دغه نصاب حوالې سره یا د استاد د کرایټیریا چې کوم دی نو څه داسې کرایټیریا د مدرسو کې دغه چېرې هغه خلک دغه کوي پړهایي کوي او که نه دغه نشته دی؟ نو واحد کرایټیریا خو دا ده چې لکه د وفاق المدارس سند وي چا سره نو مدرسو کې هغه استاد اخیستلی کېږي که نه. جی جی. او څومره پورې چې زما مشاهده او تجربه ده نو زما د مشاهدې مطابق خو په مدرسو کې د استاد نه څه ټیسټ اخیستلی کېږي چې لکه د هغه استعداد معلوم کړی شي علمي استعداد سو کوالیفیکیشن دغه یا څه دغه تپوس نشته څه ډیمو ترتیب نشته چې لکه ډیمو واخیستلی شي څنګه چې زموږ تعلیمي نور عصري ادارو کې دغه دی که نه طریقې کار دی. نو دا زما یو خواهش دی که مدرسو کې دا یو ترتیب جوړ شي دا به ډېره ښه جی ځکه چې معیاري استادان دا کوم دور چې د فتنو دور دی او لکه د مغربي الغار زموږ په تهذیب باندې حمله آور دی او زموږ هغه نو د دین د حفاظت هغه ذمہداري لکه نوره سیوا شوې ده که نه په علماو باندې. بالکل بالکل. نو چې کوم دلته نه خلک تیاریږي نو چې د دین د حفاظت لپاره او دا مسندونه سمبالولو لپاره نو چې هغوی له څومره ښه نه ښه استادان وي نو ظاهره خبره ده چې ښه شاګردان به بیا تیاریږي او هغوی به د قوم رهنمایي کوي که نه. جی جی جی. نو دا یو کرایټیریا او یو پکار ده چې لکه داسې یو کرایټیریا دې دپاره ضروري ده که نه ډېر زیات لازمي دی جی ډېر په دې وخت کې ډېر زیات لازمي دی. فاني صاحب دا راته ووایي چې دا درس نظامي لکه د دې لږ تاسو وضاحت وکړئ چې دا بیا دا زموږ وفاق المدارس چې کوم دي یا د اهل سنت والا یا وفاق المدارس العربیه والا دغه درس نظامي دغه فالو کوي دغه نصاب جی همدغه زیاتر مدارس چې دي نو همدغه نصاب فالو کوي خصوصا وفاق المدارس خو 100% دا فالو کوي او بعضې چې کوم نور وفاقونه دي نو هغوی پکې خپل څه نه څه ترامیم کړي دي. فنون چې کوم 14 فنون دي د درس نظامي کې شامل نو هغه هم دغه دي تقریبا جی او کتابونه هم هغه متداول چې کوم د 200-300 کالو نه زموږ را روان دي جی جی په دې بر تغییر کې نو هغه کتابونه دي هغه متون دي هغه شروحات دي جی نو هغه یو نظام دی که نه. مخکې دا و چې مخکې پکې لکه اوس خلک سکولونو ته ځي او بیا هغې نه پس مدرسو ته راځي نو مخکې پکې د دې متبادل ریاضي پکې شامله وه جی د ریاضي کتابونه لکه زموږ درس نظامي کې شامل وو که نه خلاصة الحساب وغیره جی جی دغسې دې سره سره نور چې کوم دغه دي که نه جی جی جغرافیه چې ده نو دا زموږ د کورس کې باقاعده پړاوې ده که نه. جی جی جی
او نو اوس هغه سيزونه ته وتل او ځکه د هغې متبادل موږ سره د عصري تعلیمي ادارو کې دغه شته که نه فانی صاحب دا راته اتم لسم نه بعد راځي مدرسو ته بالکل تاسو دا خبرو که چې چونکه سکولونو دغه نه مو خلک راځي اسې دا راته ووایي چې دغه د درس نظامي چې کوم هغې کې چې کوم شامل فنونو او یا اوس زموږ چې کوم دغه نصاب یا مثال چې کوم رجسټرډ مدرسې دي که نه نو مطلب دا دی چې رجسټر خو چې کوم دی نو دا تقریبا دی وخت کې 20,000 مدرسې دي او په هغې کې 13,600 رجسټر دي دا نورو خو غیر رجسټر مدرسې دي دا راته لږ ووایي چې لکه آیا دا نصاب چې کوم دغه کېږي پړاویږي په دې مدارسو کې نو هغه زمونږ لکه دا دی چې د عصري تقاضو یا عصري علوم دغه کوي او که نه دې کې څه وخت په وخت باندې بدلون او یا څه چینجز پکار دی د حالاتو یا د عصري تقاضو مطابق یاره جی بالکل لکه زمونږ د دیني چې کوم تقاضي دي که نه جی نو د هغې دپاره خو دې کې ډېر کافي مواد موجود دي ها خو لکه جدید چې یو عالم دین فارغېږي نو هغه چونکې د هغه اوس چې کوم آډینس دي د هغه چې کوم مخاطبین دي نو هغه هم د هغې هغه سطح ته کتل پکار دي د هغې مطابق په لکه د هغې سره ډیل کوي که نه نو دغه علماو ته اوس په دې کورس کې ډېرو مدرسو په خپل لکه اپنی مدداب چې ورته ویلی شي جی د هغې مطابق هغې داسې انتظام کړی دی چې چېرته مدرسه کې د انګریزۍ ژبې اهتمام کړی دی د خولو که نه طلباو ته یا ټیکنیکل ایجوکیشن وغیرہ څه داسې یا ټیکنیکل کې بس د ټیکنیکل په نوم صرف کمپیوټر که نه لکه نور او دام ټیک ته د دې وخت ضرورت دی اوس که نه جی بالکل او نور خو ظاهره خبره ده فلحال هغه په مدرسې سره لکه هغه ممکن نه دی ها ځکه چې کورس دومره زیات وي او دورانیه مو ډېره کمه ده 8 کاله مخکې خو به خلکو چونکې فن حاصلولو نو په هغې به 15 کاله مو لګېدل 13 کاله به 20 کاله به مو لګېدل نو اوس خو 8 کاله متعین دي چې دې کې دا کورس ختمول دي ښه جي نو هغې سره اضافي لکه طلباو ته زمینداره کول یا انجینرینګ کول یا دا څیزونه خو ممکن نه دي فلحال جی او د هغې عالم دین چونکې د یو ښه ریاست سي نو هغه د پوره د تهذیب چې کوم اجزاوي که نه دا ټولو خیال ساتي نو په هغې کې لکه د دین علما هم دا د ریاست حصه وي هغې ته باقاعده سرکاري وظایف ملاویږي جی نو هغه ته لکه داسې د ټیکنیکل د دې څیزونو د کولو څه ضرورت هم نشته د هغې څه اصطلاحات یا دومره حد پورې هغې نه واقف کېدل چې دیني مسله هغې فن کې پیش راشي چې د هغې حل ورکولی شي که نه بیا جی مفتي صاحب دا راته تاسو په خپل هم په مدرسه کې پاتې شوي فارغ شوي یې آیا دا چې کوم زموږ په دې سکولونو کې یا زموږ په دې مدارسو کې دا جسماني سزاګانې ورکوي نو یو خو دا چې ډېرو ملکونو خو په دې باندې تقریبا 100 ملکونو یو معاهده دغه کړې ده چې هغوی خو په دې باندې پابندي لګولې ده ډېرو ملکونو جسماني اسلامي تصور دغه کې چې هم داسې سزا شته چې کینې ته به جسماني سزا ورکوي په دغه کې ماشوم ته په ګورئ دا په تعذیب کې راځي که نه دا سزاګانو کې نه راځي سزاګانو شریعت کې چې دی نو هغه دوه غټ قسمونه دي که نه یو ته حد وایي او یو ته تعزیر وایي نو تعزیر چې دی نو هغه لکه د قاضي خپل استصواب رایې سره چې د هغه څه مناسب ګڼي چې څه نه جی زه فانی صاحب زه د سکولونو یا د مدرسو کې چې ماشومانو کوم تشدد دغې ته راځم جي ښه جي نو دا لکه دې ته خو مونږ نوم د سزا ورکو خو دا سزا نه دا تعذیب دی او د تعذیب حدود دا دي فقهاو باقاعده متعین کړي دي جی چې ماشوم ته لکه دومره سزا چې هغه پې خوږ شي دا جایز نه دي لکه تاسو ګڼئ تاسو وایئ چې لکه تنبیه ورته پکار ده تنبیه پکار ده که نه داسې قسم د ماشوم لکه پویول پکار دي د هغې اختیار دی که نه د ماشوم د وهلو اختیار چې دی نو هغه نشته چې هغه ودردولی شي او بیا دا نن سبا چې کوم ظالمانه طریقې سره دا پرون چې کومه واقعه شوې ده څومره وحشیانه واقعه شوې ډېر هغه وحشیانه او بربریت
غونتی او دغه دی کنه لکه دا شریعت خو د دې تصورم په شریعت کې نشته چې دومره ډیره سزا ده. ښه جي ښه مطلب دا دی چې لکه بیا تاسو خبره واضحه مطلب دا دی چې وهل راکول دا څنګه دا غیر شرعي سزا ده. دي کې زما خیال فانی صاحب د استاد دا چې کوم ډیر وهل ټکول کوي د خپل مسدي عوامل به وي یا به داسې نفسیاتي مریض وي یا دا نفسیاتي دا چې نفسیاتي دي چې کوم ماشوم په ورکوالي باندې ډیر وهل خوري ډېرې کنځلې بدې ردې نو دی هغه د کې دنده د انتقام هغه جذبه لکه دی خو هغه ټایم سره استاد نه وهلی شي واپس انتقام نشي اخیستی نو هغه انتقام هغه جذبه د ده په لاشعور کې کینی نو دله چې کله خپله بیا د دې مکمل او شي لکه د ده لاس کې اختیار راشي پاور راشي هغه خپل بړاس بیا داسې وباسي دا لکه د وړوکوالي نه دا انسان نفسیاتي مریض دا دومره شدید تشدد چې څوک کوي یا دغه چې کوي سایکوپیت وي. بالکل بالکل فانی صاحب تاسو وختي خبرو کا دا اظهار صاحب هم دا خبرو کا خو تاسو لکه په حیث د یو مدرسې نه فارغ په حیث د یو مفتی لکه دا غنۍ چې زمونږ په اسلامي مدرسو کې څنګه چې زمونږ په سکولونو کې یا په کالجونو کې استادان برتی کېږي د هغوی څخه خپله کرایټیریا وي دا ایجوکیشن وي وغیره نو دغه رنګ تاسو لکه دا غنۍ چې دغه د اسلامي مدرسو کې هغه خلک چې هغه کوالیفاید وي یا دغه لري ایره غیره نه توخیره چې کوم دی نو هغه ته دا اختیار نه دی ورکول پکار چې هغه دی هلته بالکل بالکل د دې چې کوم استاد مدرسه اخلي د هغه په چانبین پکار دی د هغه باقاعده لکه تعلیمي استعداد هم کتل پکار دی د هغه نفسیاتي او تجزیه هغه پکار دی که نه چې هغه څنګه سړی دی کوم قسم له نو فانی صاحب دا د دغه ذمهواري نه جوړېږي د دې بورډونو چې کوم دي د وفاق المدارس او دا بل چې دی په دې باندې داسې یو قانون سازي یا خپله دغه وکړي هغوی له لویه دغه خو د هغوی ده ذمهداري غټه د هغوی ده که نه او چې کوم رجسټر مدرسې دی چې د دې خبرې پابند کړي چېرې تاسو به بالکل جی بیا د مدرسې که هغوی نم کوي نو د مدرسې محتمم انډیویجولي لکه چې هغه با اختیاري که نه محتمم جی بالکل کم نه اخلي محتمم یا ناظم یا داسې هره مدرسه کې یو کمیټي جوړه شي تعلیمي کمیټي جی جی چې هغوی دغه کوي لکه باقاعده د استاد جانچ کوي هر لحاظ سره د هغه نه یو ډیمو اخلي د هغه دغه کوي که نه سندات ګوري جی جی پوره د هغه بیک ګراؤنډ ګوري جی جی نو دا د وخت ضرورت دی لکه بالکل هر قسم خلکو ته دا مسند نه سپارلی کېږي. ډېره مننه فانی صاحب تاسو په سفر کې مې او روان یې نور در باندې نه ناوخته کوم او نور مو ایساروم هم نه نو انشاءالله که ژوند او خیر دغه رنګ کله کله تاسو موږ له وخت راکړم دی او ښاد او باد راته اوسئ او مننه مو کوو چې موږ له وخت راکړو دومره علمي او معلوماتي خبرې مو زموږ اورېدونکو کتونکو سره شریکې کړي الله مو په خیر ورسوه سفر مو په خیر شه او خوشحاله او آباد راته اوسئ. ډېره مننه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا ښاغلی مفتي فضل الله فانی صاحب چې هغوی هم په دغه موضوع باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړي او پکار دا دي چې د دې لپاره یو خپل کرایټیریا مقرر شي داسې یو معیار پکار دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. منور شاه ګوهر خبرې کوم د ګری ګارډن نه. منور شاه ګوهر صاحب په خیر څنګه هلې عزتمن چې خوشحاله اوسئ. پهله خو ستاسو ډېره زیاته شکریا دا کوم چې په دې موضوع باندې تاسو پروګرام راوړلی. ډېره مهرباني دي. او دویمه خبره زه دا درخواست کوم یا ګورنمنټ یا دغه ته چې کم از کم مدرسې کې مدارس کې چې څومره استادان یا د هغوی د باقاعده میډیکل وشي. بالکل ټسټ پکار دی چې د خبره ده سر تاسو نه زه مخکې کېږم د ده دا پکار دی چې دا څومره ظالم دی دا څومره ښه دی چې پته ولګي چې سبا داسې کار نه کېږي. ډېره مننه د وخت راکول. اوکې ستاسو مننه خوشحاله او آباد اوسئ. مهرباني. دا منور شاه صاحب ډبګري ګاڼه نه موږ ته کال وکړو دوی هم دغه خبره کوله چې دا دي مطلب دا چې د مدارسو دپاره هم د دې څه یو خپل څه ضابطې او دغه خو شته دی او هغه استادان چې هغه هلته ماشومانو له سبق ښیي هغه له غونې رحمدلم وي هغوی انسان دوست هم وي هغه چې کوم دی نو یو تربیت یافته هم وي او که نه دغه رنګ بس کیسه روانې نو ظاهر دغه رنګ واقعات به دغه کېږي راپېښېږي خو بهرحال چې کومه پیښه شوې ده په خواځاخیله چالیار کې پرون دغه ماشوم شهید شوی دی په تشدد سره او دغه سره ډېر په بېرحمۍ سره پکار دا دي چې دغه ککړو خلکو ته داسې یو عبرتناکه سزا ورکړی شي چې آینده دپاره څوک دا
تصور دا سوچ مونږ کی او همدې سره زمونږ د نننی پروګرام وخت هم سر ته رسی که ژوند او خیر ان شاء الله پښتونخوا رنګونه کې به د یو بل نوي موضوع سره د یو بل نوي رنګ سره بیا تاسو ته مخامخ کیږو تر هغې دنه اجازت غواړو د لوی الله په امان خاد آباد او بریالي اوسئ